عوامي نېشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک هغه سره هم زموږ نن ملاقات هم شوی دی. د هغوی کوم کارکنان لګیا دي، د هغوی کومې جلسې، د هغوی پروګرام لایحه عمل مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې حلقه کې پروت دی او په دې حلقه یې اوس فوکس دی. نو عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم تنظیم دی هغوی سره ډېره ښه موقع ده د مخکې تلو. هغوی سره هم تنظیم دی، هغوی سره خپل قیادت دی. که په خپله بیانیه خپل قیادت د هغه مارکیټینګ وکړي نو ډېر لوی سرپرایز ورکولی شي. تفهیم موږ غیر خټک چې دی نوی راوتی په سیاست کې، خو هغې چې کوم انداز کې خپل انتخابي مهم چلی، کم حکمت عملي ده تیاره کړې ده. زه هم دا څومره چې دا میچور کم کینډیډیټ دي یا سیاستدان دي هغوی دومره داسې پلانینګ سره خپل مهم نه چلی دا څنګه چې غیر خټک چلی. موږ ګورو چې لکه موږ خو نن دی ځای ته چې موږ لاړو ډېر وختي لاړو او هماغه ټایم کې دومره کافي ګڼ خلک دی په دیرې کې خلک موجود وو. بیا موږ خلکو نه تپوس وکړو چېرې مقامي خلکو چېرې دا ګڼه خلک دا صرف الیکشن ماحول ته راځي نه. هغه وایي نه دا د الیکشن نه مخکې دی یو روټین جوړ کړی، خلک به دلته راتلو. دی والي صاحب چې ډپارټمنټ نه ریټایر شو نو دې خلکو سره هغوی یو تعلق و ګپ شپ یو انداز و خلکو به راتلو ورسره کېناستو وو. چا څه مسایل دی پلار و زوی چې کوم دی دی به دا مسایل حل کولو نو مخکې نه یو فرینډلي تعلق یې خلکو سره جوړ شوی دی. اوس هماغه ګورو خلک یې هماغه انداز کې اوس خلک راځي چې کم راځي نو هماغه انداز کې خو اوس پکې چونکې الیکشن پکې رالو اوس هماغه خلک چې کم راتلو نو اوس هماغه دی د سپورټ او ملاتړ دلته جوړ شي. هماغه دوستان چې دي ملاتړ جوړ شوي دي. دا خټک نامې خلک چې کم دي دا چې اوس کم راځي دا مخکې نه هم دی راتلو. هلته چې وګورئ مخکې نه یو جلسه جوړوي، خلک مخکې نه تیار وي، څه کار ورته حواله کوي نو بس دوستانه ماحول خو دی سره مخکې جوړ دی نو هغوی خپل کوم کار ورکوي نو بس هغوی خوشحالۍ سره اخلي هماغه کار انتخابي مهم ورته مخکې زړه خوړلو والا کس دی، ټایم ورکولو والا. تفهیم سیاست چې دی سیاست کې 100% چې دی ووټ تا ته یو پارټي نشي درکولی، څه خپل سماجي ووټ هم پیدا کوي. تا به خلکو سره ښه الیک سره کړي، چا سره به تاڼي ته منډه وړي، چا سره کچرو ته منډه وړي. ښه پبلک ریلیشن چې تا چا سره وي نو هغه ووټ به هم کوم تا سره شاملېږي نو به ته کامیابۍ سټینډ ته ته رسېږي. نو غیر خټک چې دی ینګ دی هغه خو هغه چونکې مخکې نه تعلق د والي صاحب جوړ کړی و د علاقې خلکو سره او اوس پکې الیکشن رالو نو ده ته ډېر سپورټ میلاویږي. او موږ ګورو ډېر او بل میا افتخار چې دی هغه پوره مورچه سنباله کړې ده په بي بیل کې هغې باقاعده موجود دی. مخکې خو هغې مصروفیات به نه وو، اوس هغې هلته باقاعده موجود دی، نظر دی، هر ویکټ باندې نظر دی. بل ناراضه جومات کې چې کوم دی کوم سرکه د لیډر وي کارکون وي هغوی پسې خپله رابطې کوي میا افتخار. بالکل دا یو ښه دغه د حواله دی چې هغې خپله دلچسپي اخلي میا افتخار حسین. او میا صاحب چې کوم دی هغه علاقې کې خپل یو رسوخ دی، ووټ بینک خپل یو ذاتي بیل دی، پارټۍ ووټ بینک بیل دی خپل